غله په دوه قسمه یخا چې کله د یو کور نه غلا کیږي کنه نو دوه قسمه غله به چې مرګري شنو الله به غلا کیږي که بالفرد یو قسم غلی نو بیا غلا نه کیږي. یو د دن غل دی چې کور کې دنه ناست او سیزونه ورته معلومي چې پلان کې المارای کې سونه ده، پلان کې دراز کې پیسې دي، پلان کې دراز کې پلان کې یو قیمتي شوی پروت دی، سپین زر دی، بل څه دي، نو دا د دن غل شو. او یو د بهر غل چې هغه به راځي او دا شی به اوچتوي خو چل به ورته د کور غل ښیي، چل به ورته د کور غل ښیي چې هلکه داسې کار وکړه که بالفرض که زه غلا کوم چونکې د دن نغل خو غلا نشي کولی، که د دن نغل غلا کوي او هغه شی اوچتوي په سر یې کېښود او بار رواني نو خامخا خلک وي چې لکه موږ ته خو نوره پته نشته خو محمد فلان کې چې تاسو کور کې کار کوي نو هغه داسې په دې لاره باندې بهر ووت او څه شی په سر ایښو داسې لاړه نو کور مالک به خامخا وایي چې او که همدقه شی وکړه دا چې کوم موږ نه پټ شو نو پته به لګي چې دا پلان کې غلو. نو د دن غل په غلا کې نشي کامیابې دی او د بهر غل ځکه نشي کامیابې دی چې هغه چې دننه کور ته راشي نو هغه په کم پله ځي په څه باندې به ورځي. اکثر خلکو چا پیسې چې کم دی هغه په دراز کې ایښي، چا سره که بالفرض سونی نو چا په یو ځای کې ایښي، چا بل ګوټ کې ایښي، هېڅ چا ته هېڅ پته نه لګي. نو د دن غل ته څیزونه معلومي او د بهر غل څوک پیژني نه راشي شي اوچت کړي او چې په لاره باندې ځي نو که خلک وایي لکه موږ نه غلا وشوه تاسو سړی خو به نه لیدلي، هغه وایي او یاره یو سړی داسې تېر شو خو موږ پېژندنه چې څوک و. نو محترمو دقه رنګې چې کم دی نو دوه غله چې مرګري شي د دن نغل او د بهر غل، دن نغل ورته چل وښیي او د باراني غل کاروایي وکړي او دواړه چې کم دی نو لړ شي بیا هغه غل ته خپل مال تقسیم کړي. نو دقه رنګې چې کم دی د انسان په دې جسم کې هم دوه غله فټ دي، یو د دن نغل دی چې هغه نفس ته نفس او یو د بهر غل دی چې هغه شیطان دی. نفس د شیطان ته چې د بهر غل دی د چل ښیي چې د انسان زما دا چې چا کې یم نو زما دا کس چې دی دا مثلا محمد زید دی، محمد بکر دی، محمد عمر دی، نو زه د نفس یم نو د دې نفس بکر عمر یا پردی مال خوښ دی یا یو ګناه یا بل ګناه سره د مینه ده نو شیطان له بهر نه راشي وزین لهم الشیطان سوء اعمالهم نو شیطان ته دا بد عملونه مزین کړي چې لکه دا خو ډېر زبردست کار دی پردی مال چې دی وخوړو موړه داسې مزه کوي که نه چې پردی ګډ دی راټینګ کړه، پردی غویې دی راټینګ کړه او پردی پیسې د واخیستو ډېر غټ خوند کوي. نو دا شیطان د انسان ته دقه بد عمل چې کم د ده ورسره تعلق دی نو هغه ورته نور هم مزین کړي ویې پړه کوي ورته نو دی پرې ورشي او هغه بد عمل وکړي. دغرنګې د حرام مال سره یو بل ګناه سره مینه ده نو شیطان دقه بد عمل ورته مزین کړي او ویې پړه کوي ویې چمکوي ورته نو دا انسان پرې ورشي. نو بهر کې نو ډاکه چې کم دی یو قسم له بیا شیطان ورواچوي او چل ورته نفس وښیي خو د دواړو چې کم دی نو کوشش دی چې دا انسان په خساره کې راولو چونکې انسان کې دننه یو ډېر قیمتي جوهر دی چې هغه د انسان کې زړه کې دننه ایمان دی، ایمان او دا ایمان نفس او شیطان دواړه مرګري شوي دي او دوی دواړه دا کوشش کوي چې په څه طریقې سره د انسان نه د ایمان وباسو او دا انسان د دنیا نه کافر خارج کو چې د قبر د کافر د کې سره ایمان هم ني. نو بیا دا نفس د چل ښیي چې شیطانه زما دا کس چې دی نو د دې ګناه سره مینه ده، پردي مال سره مینه ده، زنا سره مینه ده، حرامو سره مینه ده، دوکو سره مینه ده، ځمکې سره مینه ده نو شیطان راشي ورته لکه پردی میراث چې دی ووایو که نه نو ټول عمر به مزې کوي او مړه به ځان له بنګله جوړه کړه او بس نه کور پې جوړ کړه او مزې کوه ځان له دلته کې چمن جوړ کړه هلته کې اوسېږه هلته کور شو که نه دا ټول خبرې ورته وکړي انسان پوه نه شي ورشي په عمل مانتے. خو دنیا کی حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا تو عالم فانی سے دھوکا کھائے گا. دې فانی دنیا نه دوکه اخري او چې آخرت ته په هازه باندې سر ولګي نو بیا سترګې کولو شي لیکن بیا ولا ينفعه الندم بیا ورته دا افسوس اس قسم فائدہ ورنه کی. دنیا کے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا تو عالم فانی سے دھوکا کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا یاد رکھنا غافل ورنہ پھر پچھتائے گا. اللہ دے منگتا ہوتا سمجھ توفیق نصیب کی.